قدرمنو ډیرو معززو مشرانو، ډیرو مړانو او په دین مینو او د دین او د نبی علیه الصلاة والسلام د مینې نه سرشاره ځوانانو، لویو وړو، یقینا ستاسو دا دومره لویه اجتماع په دې غریزه علاقه باندې دا د نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم سره د کامل مینې او د ډېر محبت یوه ښکاره او ظاهره علامه او تلل چې دی د دې مینې نو دا همدا په داسې موقع باندې مینه تللی شي. زموږ مخې ته دشمن شته نه اوس مخامخ غل دی او هغه د غل کار دا وي چې دی پټ وي او غل چې پټ وي نو د کور مالک چې دی نو دی به ویښ وي. نو زمونږ دشمن هغه پټ غل دی او مونږ د نبی علیه السلام مبارک د تاج د ختم نبوت د کلې نوکران، سپایان او پیردار یو، مونږ به نو د کې یو. زما د خبرې په مطلب باندې ځان پوه کړئ، مونږ به ویښ وي. غل غلا یو ځل وکړو او څوکیدار خلک ټول عمر لی نیسي. نو دې ظالم منحوس قادیاني ډاکا چولې وه او ناکامه ډاکه وه، خو پیردار د نبي علیه السلام د مبارک تاج د ختم نبوت به تر قیامته پورې ورته ویښ ناست وي. دویم نمبر د مینې تلل چې دی نو دا په حدیث سره ثابت دی. نبی علیه السلام د خپلې مینې د طول په خپله باندې بیان کړی دی. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبوب فرمای تاسو کې به څوک مؤمن تر دغه پورې نشي او تر هغه وخته پورې به نشي چې زه ورته د پلار نه، د زوی نه او د ټولو خلکو نه خوږ نشم، نو دی به تر هغې پورې مؤمن نه ګرځي. نو دا د تلې هغه تلل دي، دا پیمانه شوه. په پیمانه کې به د نبي علیه السلام محبت سره بل محبت یو شان نه راوړل. په دنیا کې د ټولو نه محبوب او نږدې رشتې هغه چې انسان ته دي نو هغه یا پلار دی او یا چې د ده بچو شي نو بیا بچی دی. والناس اجمعین کې نبي علیه السلام ټول خلک یاد کړه، که د استاد دی، که د پیر دی، که د محسن دی، که د مشفق دی، که ډېر زیات درته نږدې دی، که د محبوب دی، خو د دغه ټولو مینه هغه به د نبي علیه السلام د مینې نه وروسته وي. علما بیا فرمایي وایي بعضې وخت کې د بنده ذهن ته یو خبره راشي، یو خو موږ نبي علیه السلام لیدلی نه دی، موږ د محبوب د زمانې د حیات نه 1400 کاله وروستو په دنیا کې ژوند کوو. نو هغه مینه چې د بنده یو لیدلي بنده سره وي، نالیدلي بنده سره هغه شان نشي کېدی. نو بیا به څه کوو؟ نو یو خو یاد ساتئ، الحمدلله الله تعالی د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک صورت صحابو ته ښولی او سیرت یې الله تعالی تر قیامته پورې ټول انسانیت ته ښکاره کړی دی. نو چې چا لیدلی دی صحابه کرامو نو هغه یې لیدلی دی، چې چا نه دی لیدلی نقش و نگار ټول په حدیثو کې موجود دی. نو کم خایس، کم کمال، کم جمال، کم انوارات، کم شفقت، کم محبت، کم شجاعت، کم بہادری چې الله د مدینې جانان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکړې وه، هغه په دنیا کې بل چا سره نشته. نو ضروري خبره ده، لازمي خبره ده چې موږ به د نبي علیه السلام سره د هغې په وجه باندې د هر چا نه سیوا مینه سره
او دویم نمبر علما دا بیان کوي د دې تشریح او وضاحت په دې سره کوي چې یو محبت د انسان فطري وي، فطرت کې یو محبت وي، لکه د ماشوم مور سره مینه وي، انسان مور او پلار سره مینه وي، بیا اولاد سره مینه وي، نو دا مینه د انسان فطرت کې ده. او تک مینه دا به بنده که پوهېږي او که نه پوهېږي دا دې بنیانو سره کوي. د دې مینې نه مراد دا د نبي علیه السلام فرمایي چې که د پلار او زوی او ټول خلک یوه خبره کوي خو چې زما د خبرې مخالف وي نو تا باندې منحصره ده. که د ما سره مینه زما محبت دې په زړه کې وي نو زما خبرې له به ترجیح ورکوي. نو تاسو وایئ ټول مونږ چې یو الحمدلله ټول امت د نبي علیه السلام چې یو طرف ته د نبي علیه السلام خبره راشي چې تاسو په چا منئ، بل طرف ته د مور او پلار د خلکو راشي، مونږ د هر چا نه سوا د مدینې په جانان وایو. او یاد ساتئ ورو علیه السلام په خپله باندې د صحابو نه غوښتې ده، زمونږ نه یې غوښتې ده. عمر صاحب ورته وایي زما تا سره مینه ده د الله رسوله. وی څومره وی ډېره. وی ته وګوره د چا نه ډېره وي د هر چا نه ډېره. وی عمر وګوره ستا نه هم تا سره چې ستا په زړه کې ستا په خپله مینه تا ځان سره ده هغه عمره مینه د هغې نه سیوا ده. نو حضرت عمر صاحب د فطري محبت ته خیال وکړو چې په دې خپل ځان باندې خو هر څوک ډېر مین وي. نو یو درنګ له سترګې پټې کړې او زړه ته یې وکتل عمره تا ته خپل ځان ډېر ګران دی خو محبوب درته د ځان نه سیوا ګران نه دی ولې. نو یو درنګ پسې سترګې کولاو کړې وی ای د الله رسوله زما دې د الله په ذات قسم یې ما ته خپل ځان نه هم ته ګران دی. نو نبی علیہ السلام فرمائے دوستی ایمان و محبت بالکل پورا و کامل. نو تاسو وایئ د هغه حضرت عمر رضی الله عنه ډېر لوی شان خو د نبی علیه السلام په برکت باندې د هر امتي عاشق په زړه کې د نبی علیه السلام محبت د هر چا نه سیوا پروت دی. یو صحابي دی حضرت برا او د پلار نوم یې مالک دی، برا بن مالک. او دی چې و نو دی وروستو بیا مسلمان شو. تر دغه ساعته پورې دی نه هلک دی خو یو یهودي هلک دی. نو نبي علیه الصلاة والسلام ته راغلو چې زما تا سره ډېره مینه او بیا مسلمان هم شو. نو کتابونه راغوستي دي چې دی یو وړوکی هلک و. نو نبي علیه الصلاة والسلام ته وویل زما تا سره څه ډېره بې کچه مینه. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمایل وی د دې څه مطلب او زه به دا څنګه پېژنم چې ستا ما سره بې کچه مینه ده. وی د الله رسول امتحان مې واخلی. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمایل وی ورشه پلار دې مړ کړه، مالک مړ کړه. برا لاړ روان شو، توره یې راواغسته او په تېزه تېزه روان شو. نو محمود صلی الله علیه وسلم ول آواز ورکړو یا لکه برا راواپس شه. وی د الله رسوله چې څه دې ویلي دي هغه به نه کوم. وی نه دا خو ما ته کتې زه چاته دا نه وم چې پلار دې مړ. ما وی ستا پلار په تا ډېر ګران دی نو چې زما په حکم باندې به ته د هغه د کتلو اراده کوې او که نه ته خو اراده نه کوې تا خو تور هم راواغسته. واقعي ستا مینه ډېره زیاته ده ما سره. وجود با مسعود هغه زمونږ په دې کائناتو کې اوس موجود د ځمکې د پاسه نشته. آرام فرما دی محبوب رسول الله مبارک په روضه اطهر مطهر کې نبی علیه الصلاة والسلام حیات دی او ژوند دی. خو یاد به ساتئ د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دا مینه چې صحابو سره نبی علیه السلام سره کړې ده هغه شانې ورسره مونږ هم کولی شو. الحمدلله. تاسو وایئ چې دا څنګه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سره صحابو په جهاد کې تللي دي او شهیدان شوي دي او غازیان واپس راغلي دي. دا د نبی علیه السلام د ختم نبوت دلیل دی چې په ژوند ورسره چا جنګ کې شرکت کړی دی، یو ځای ورسره جنګېدلي دي او کافر د نبی علیه الصلاة والسلام په شرکت کې د هغه صحابي د لاسه یو کافر مردار شوی دی یا یې دغه شان جهاد کړی دی هغه سیده جنت ته تللی دی چې شهید شوی دی او که غازي و. نو یاد به ساتئ دغه شان چې څوک تر قیامته پورې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د تاج د ختم نبوت لپاره کوشش کوي، د هغې دپاره جنګېږي، د هغې دپاره محنت کوي، دغه ټول به هم د هغه غازي په شان حصه وړي کوم غازي چې د نبی علیه الصلاة والسلام په حیات کې حصه وړې ده او جنت ته تللی دی. دا سړی به هم جنت ته
زنوام د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک د مبارک احادیث ترجمان حضرت شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي څوک چې کار د ختم نبوت کوي د هغه دپاره زه ضمانت د دې خبرې ورکوم چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک به د هغه شفاعت کوي. علمیه تعالی الله رب العزت چې کوم شرافت او کوم عزت او کوم عظمت او کوم برکت درکړی دی تا ته خپل ځان پته نشته. ته د هغه چا په امت کې الله تعالی پیدا کړی چا پسې چې 1,00,000 سړي دي چې سره انبیاء نیت تړلی دی امامت موږ زما او ستا محبوب رسول الله مبارک سبحان الله. ته ای ځوانه د ځان نه خبر شه، ته د خپل حیثیت نه خبر شه، ته د خپل شخصیت نه خبر شه، ته د خپل قومیت نه خبر شه، ته د خپل امتیت نه خبر شه. ته هغه څوک یې چې ته د خپلو نیکانو په ملاګانو کې وي په هغه وخت کې محبوب ستا دپاره د مغفرت او ستا دپاره د بخښنې او ستا دپاره شفاعت د الله په دربار کې کړی. تا ته مې ځکه ستا حیثیت خو ای ځوانه ای زلمیه چېرته د دنیا په څو پیسو باندې، چېرته د یورپ په یو ویزه باندې، چېرته د هغه ځای په نیشنلټۍ باندې د خپل محبوب د محبت نه څوک وانړی، د خپل محبوب د مینې نه دې څوک وانړی. تندر دې ولګي په هغه دنیا باندې روکه دې شي هغه دنیا او هغه نیشنلټي او هغه قومیت. موږ ته د امریکې ضرورت نه دی، موږ د امریکې دلداده نه یو، موږ د امریکې تمنا نه لرو، موږ د مدینې تمنا لرو. په امریکا کې چې د بنګله وي الله دې نصیب کړي زموږ مسلمانان پکې دي الحمدلله، یورپ کې دي زموږ پکې خپل دي وروڼه رشته داران دي عزیزان دي. خدا مې د هغه چا په باره کې ووي چې هغه د قادیانانو په جال کې راشي او په لندن کې په یو پلیټ کې پاتې کېږي هغه به هم وایي چې زه ژوند کوم. ما له خو د هغې په ځای د مدینې په کوڅو کې بیا بلې خپې ګرځېدل زما د قسم په خدای د کائناتو نه بهتر ښکاري. عاشقان محمد رسول الله عاشقان رسول الله صلی الله علیه وسلم. ټولو مقصد دا دی او ستاسو د دې اجتماع مقصد او مطلب دا دی چې مونږ د ختم نبوت نه خبر شو، ورسره د قادیانیت د نبوست نه خبر شو او زمونږ په زړه کې هغه مینه محبت راشي چې د هغې په وجه باندې مونږ د دنیا ټول هغه خبرې چې هغه د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د مینې نه بنده لرې کوي د هغې نه ځان وساتو. الله دې دا اجتماع په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي. یاد به ساتئ وروڼو ما تاسو ته خبره کوله دشمن مو مخې ته نه دی چې ویلو یاد به ساتئ دا زمونږ ستاسو راجمع کېدل دا یاد ساتئ دا صرف یو پروګرام مه وایئ دې ته یو اجتماع مه وایئ. زه درته قسم کوم دا د جهاد میدان و چې واپس ځو انشاءالله غازیان به کوو انشاءالله. د حضرت شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه چې هغه به فرمایل چې که خلکو له خدای ډوډۍ ورکوي به په بل څه هم ورکولی شي الله خپل مخلوق په رزق باندې خامخا به مړی او ورکوي ورله. خو قسم دی او قسم خوري حضرت شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه چې زه ډوډۍ خورم زه اوبه څښم زه ژوند تېروم دا زه ځکه تېروم زه د مدینې په جانان درود وم الله ما له په ژوند کې برکت راکړی. دې علماو مزدوري نه ده کړې زما مشرانو مزدوري نه ده کړې هغوی تجارت نه ده کړې هغوی صنعت نه ده کړې کارخانهدار نه و هغوی د دنیا په دې سهولیاتو نه پوهېدل هغوی د موبایل نه و خبر د هغوی په شان ژوند بادشاهانو نه ده تېر کړی. یاد به ساتئ دا ځکه چې هغوی د مدینې د جانان نوم اخیستی دی الله تعالی د هغې په برکت هغوی له د بادشاهانو ژوند ورکړی. که څوک غواړي چې زموږ کور کې د برکت راشي د محبوب رسول الله مبارک باندې درود وایي په کور کې به الله برکت راولي. چې څوک وایي چې کار رانه خطا کېږي کار مې سمې نه خوري په محبوب درود وایي کار کې برکت اچوي. زموږ د صوفیه کرامو دا مسله ده د علماو محدثینو نه مو اورېدلې ده په دې باندې تجربې شوي دي چې د چا اولاد نه وي هغه یې راته وکړي که الله اولاد راکړه د مدینې د جانان نوم به ولږدم الله ورله نارینه اولاد ورکړی دی. د مدینې د جانان د نوم دومره برکت دی چې د دې کار د ختم نبوت به څومره لوی برکت وشي چې صرف نوم سره د چا مناسبت راشي او اراده وکړي الله پرې دومره فضل کوي چې دا کار ته رادن نه شي او د دغه اسم به مسما په خدمت د کار ختم نبوت کې لګیا شي. څنګه هغه سړی بې برکته شي، څنګه هغه سړی ذلیله شي، څنګه هغه سړی به رسوا شي، څنګه هغه سړی به د دشمن نه ویریږي نه یېرېږي د دشمن نه هغه سړی څوک چې د نبي علیه الصلاة والسلام په مینه باندې ژوندی وي.
الله دې دغه مینه او عشق زموږ ستاسو ټولو نصیب کړي او ځوانانو الله دې تاسو هم دغه شان د دیني جذبې سره مو دا سینې ډکې الله ولره. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اسلام مضبوط کې عقیده د ختم نبوت مو مضبوطه وګرځوي یا الله. څوک هم د دې عقیدې د خوند رنګ نه محروم مه کړي یا الله. څوک هم رب کریم د نبی علیه الصلاة والسلام د مبارک تاج د ختم نبوت د دشمنانو د حملو نه رب کریم ټول مؤمنان مسلمانان محفوظ وساتي او د هغې نه څوک هم متاثره مه کړي او خیر او برکت مو ټولو له راکړي.